انداز به ونه لګولې انداز ګڼکپان وګورئ دلته زمونږ یو اجي صاحب بوډا سپینګیره سړی په لاره روان دی او سړی ورته وایي اوهو ته خو ډېر بیمار واسکټ لاندې ورته لاس ماس منډلی دا ځای نه دي خوږېږي دا ځای نه دي خوږېږي دا ځای نه او بیمار یم هغه دا خیال کړی هغه حاجي چې جوړې حکیم را باندې پیښ خو بالکل دې دپاره به خدای خیر کیو چاته روان شوی دی حاجي چې جیب کې لاس والی دی 200 روپۍ تي ویستې غاټ غاټ زامن رااله بجی دا هفته پس بیا پی پیښ دی بیا چې لیدلی هغه وی چې څنګه هغه رانیولی دی ویل دا خو مغه سړی دی چې راغی دکان ته راوستو ځان یې بېهوشه چاله شرموی مې ما چې زامن یې رالی ویل به دا 500 والی نورې به درته راوړو داسې یو لوټ مار لګېدلی دی لاره ته به وخېږي چې په ځان پوهېږي جیب به دی بیا والی یو تیراواله ښځه وه ماشوم له ګنۍ لاس کې ورکړی وی چې راپسې راڅه دا مخکې دا ماشوم ورپسې دی په بازار کې ته ماشوم ورک شوی چې ورک شوی دی هغه ښځه حیرانه شوه چې زوی مې څه شو نو چغې وی هغه وخت کې خو ډنډورې منډورې نه وې نه اخبار و نه اعلانونه نو خپله ژبه کې ووایي چې تورا کاټوخه باچای مې و چنجان ګانای مې لاس کې ور کړی و راپسې روان و خو چې ایسې مې وکاته هی مې پر کور و ایسې وګورې کور دی ورانی د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې اس مجرم ته د خپل جرم صحیح سزا نه ملاوي ګڼکپ اونیوی شو غل اونیوی شو او قاضی ته پیش دغلا کړي او جی دغلا کړي ترک دې دې کې لاس غوس چې دغه بونډي لاس ته خلک ګوري او تاسو زمان اغلا وکړه نو زمانه دا ګیره کله کوي نن ارسړی غل ارسړی غل دی اور لوی غل زین لوی غل وی نم داستاو د بلخ لمزان توائما نم داستاو د بلخ لمزان توایم خپنش کمی نم واغستستا لوی غلزه د اسلام پنوم ز تاسو دوکا کوم الله دې کې ثواب دی الله دې کې ثواب دی الله دې کې ثواب دی الله دا مړو پشپکیر پوخ کا ثواب دی الله غالوا پخه کا ثواب الله مړې کور وران دې په تخته اړه پي راړه پي الله غالوا پخه کا کې ثواب دی الله کدا الوا دې مړی په کونه ورو منډم په کې ثواب نشته په الواګانو مړی خلاصه لوی غلزه ما ته پوی کړی نه کدی پویوم التدا تالی سټو روټ اخلاص او دا خېټو د پاره اسلام فروش او دین فروش دا بېمان دا می تا پویولو ته پریدی نه بیا د پیر په شکل کې برا پاسی التتا کې شرک ماده خوشتا کا د مولا په شکل کې رونو داسې خلق پیدا شوي
خیراتونه نه مني رونو داسې خلق پیدا شي تاسو کې دا زاړه سپینګری وای تاسو کافر مسلمانان دا زمونږ د کلو کې دا شیخان میخان چې دي صاحب چرته باټان به ولا ورشي صاحب دا په خوا به دا دغه نه کولو دا باټ توپ به چې کولو دغه باټان به ورشي غزل مزل به زده کړي اب ورشي نو خیال کوي زړه کلمه در نه رن کی زوړ اسلام در نه زوړ اسلام څوک زوړ اسلام جناب محمد رسول الله کنو ها تاسو وایي زوړ اسلام قران دی کنه دی زوړ اسلام حدیث دی کنه دی په قران او په حدیث کې دا رسمونه او رواجونه راته وخایا که قرآن و حدیث کی داوی چې د مړي د تختې الوا دا ورپسې پخه کاو الا روح په بلای ناسته لا سوچت کی چال روټي اوچته کې یو سی که قرآن و حدیث کی دای خو خبر اخلاص نو التمل قابو کړه دې دا قسمه د زیارت یو منجور را پس راغله ما ته وجنم دی ته ولې دا د زیارتونو د منجورانو پسې بد ولې ویل و داسې سنداو غټ کټه اوس ورشي د ټول زیارتونو کې وګورئ کړه زه خو څه چانه یریګم شرمېګم نه زما ایمان او زما ژوند او زما ساو زما روح دا ارس زما د خدای په لاس کې دي کله بنده لاس کې ورشي د پبو میا صاحب کې وګورئ काका साहब जियारत के ओगोरई पीर बाबा के ओगोरई सैदू शरीफ के ओगोरई कुआटा जी बादर साहब के ओगोरई दा लोयलो शेख जुनैद साहब के ओगोरई वर्षी दा शुक्रानी दा पैसे कम ख्वाजी दाता जी पैसे वाचोले और माल गदे हो सकला दा पैसे बकम ख्वाजी पदे पैसों सकीगी ए पगबर गोड़ान दे دا پیسې کوم خوازي د دې پیسو د مړی تاجت شتا تاسو وایي د مړی تاجت شتا د مړی ضرورت د پیسو تشتا د مړی تستا د دې پیسو فائدہ رسی په دې پیسو د دې منجورانو زامن شراب سکي او زنا ته کوي کینی راشي چې درته وخایم لاسنی ولیم ولا بوزم गिरी बे कली कड़ी सरुना बे अंग्रेजी प्रीखी घाट कटे बनास्ती मालगेता वर्जा और राशा 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 द पबो मियां से तो गो रही क्या राशा खोरे वाखला राशा राशा दिलता राशा राशा दिलता अगर शेख कोरवान मखकी और शेख राय और पसियो खजे तय चिदे अलकान आवाजू न के पोस प्री कड़ी बचो कदम मोतबर खजे په صدر روډ باندې دکاندارانو سره انګتی چې تاسو خزي چې د زیارتونو کې منجورانو سره انګتی کار دې څه دی تاسو راشي زیارت پر ورځ وګورئ د ځکه کله رحمان بابا زیارت ته زم په دې ادیرو کې وګورئ راشي وکړئ دا خون بابا دیره کې راشي چې درته وخم د زیارت پورز ماسپخین نه پس هر قسم ګډه چې وې پکې ملایي دا چا خدي دا ډېر بے غیرت قوم پښتانه مختانه نه پښتون سي لکه پښتون لا پاتم دی چې پښتون سي پښتانه مونږ نه یو مونږ پښتانه وې زمونږ خزه په پادیرو کې نه ګرځې ده زمونږ خزه په کوچی بازار کې نه ګرځې ده زمونږ خزه په صدر کې دا اوس چې نوې مارکیټ جوړ ده دغه کې نه ګرځې ده مونږ پښتانه مولانا روم وای چې اسباب ها بغزرو
تقوا طلب السبب بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب السبب بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلی پریک دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا په خدای قسم چې خدای سره دې جوړاو شي روټای بتا پسې منډي وای نن خو تر روټای پسې منډي وای روټای بتا پسې منډي وای هغه ورځ یو سړی وادو کار زه خو چیرې ودونو ته تللی نه ما ویجی ته ودونو ته زه نه خدا کارت مې راوړی دی مال خدي کړي دا کېده والله که مې دام کتنی چې په کم تاریخ دی په کم کار مې سره تاسو خو تاریخ وګورئ پلانی تاریخ روانګي برات پلانی تویق پلانې پلانې وینو بیا بس چل کیږي مال زه څوک ور راځي خونه کا کور ته در تراواستم مال کا کور ته دی راوړه نو غرزو مې نه نو ماسخوتن چې ګورم دیچکه په سر کړه دی او هغه مخه او کېما مې کور طرف پسې راو تا پسې بروټای منډه او کله غیرت د ځان کې پیدا مدرسې ته یو سړی راغلی ویل زکات تقسیمای طالبان راغونډ ک 15 روپے ورک استادانو له لس ورکو مال چراوړې مال زنا عالم ویل ولی جی مال نه عالم ز زکات نه عالم نو شل کړي مال نه عالم دیر شکړي دا نن 15 کال مخکې مال نه عالم سلويخ تکړي مال نه عالم 50 کړي ویل والله اوس خو به علي وا 50 می واغسته چې سړی لاړو دا ټول استادان او طالبان راته وی چې دا دې څه چالو کو مالدا مې درته یو شی ثابتولو چې دنیا سپایدا چې څومره لته ورکه در پسې بغا کی څومره لته ورکه پینځوله ملت ورکړه لسوله ملت ورکړه شلوله ملت ورکړه دیرشوله ملت ورکړه سلويخ شوي سلويخ توله ملت ورکړه 50 شوي کدی 500 ملت ورکړه ونه سل کې دی دا ارس بتا سو پسې منډي وي پیسې بتا پسې راځي روټای بتا پسې راځي دا جامې دي والله العظیم دا بتا پسې راځي ما خپل غیرت او خپل ایمان په زندګۍ کې چاته جوکیاو کړي نه دي په زندګۍ یو شي ته جوکیاوي دې ته وګورئ تاسو شه دې سدي دې ته جوکیاوي دا ملاس کی دا عرش ما پسې برامن مالبا وزیر اعلانو کی چې بجلیګر مولا علم 2 لک روپے ورکه نو په سیکریټریټ کې بزبی اگر زما وزیر صاحب اعلان کړی بابوګان ورته چې مولا صاحب ززا لا زبدې پسې زبدا کار کوم نو زما خدای بدا کار کوي چې دار سبا ما پسې را پمنډي کوي زما مرګرو له قران ور کوي په شل کال کې زما کور نه خزي د 1 روپے نواله تر 0 پورې کپڑا په بیان نه دا بس کپڑے ما پسې را منډي وي
روټای بم ما پسې را منډې وای، ترکاری بم ما پسې را منډې وای. تالک ځان راخ کو ار سړی به دا وایي چې یاره دی به چېرته زما دا روټۍ هم خوري او که نه. داسې پسې کارډ راغلی نه صاحب زمبی زمبی به کېږي. کارډ یې رالېږلی و نه چې کارډ لالته ورشئ کېنه راپاسئ اورېږئ لږ بیا به کېنئ بیا راپسې او لږ کېنئ کېنئ او پسې اوس زهرم خوند شاغه وریجې یا تاسو نو په دغه ورځ ورته د شیخانو خاص سنت والی ګیرې م ګومنس کړي دا نوړه هغه ورځ مې یو کتو داسې خولې ته اچولې داسې موټی جو دا نفس خو سپی شی دی ته لږ ټینګ که ته وګوره چې هر څه بیا ده پسې را منډې وایي که نه. نو زما عزیزانو لږ ایمان پیدا کوي، غیرت پیدا کوي، بی عزت ځای ته نږدې مزئ. زمونږ د دې ملک ودونو ته تلل اومه پیړۍ م ځان په شرمونو شرمول. نن ته د دې بې غیرته قوم حال ګورې چې په دې لارو کې جنگ روان، ته د دې بې غیرته قوم حال ګورې چې په لارۍ کې ښځې کېنولي او ډولکي مارې ورسره کېنولي او زمونږ ښځې په لارۍ کې لاسونه پړکوي او ډولکي ته ګډېږي که نه ګډېږي. وایي چې یو قوم د قوم دومره بې غیرته او دومره بې حیا وي چې دنیا ورته ګوري او ښځې لاسونه پړکوي په لارۍ کې ډولکي مار ته. زما اوس خو لا دغه شو زما وړوکوالي کې به ښځو چې ډولکي مار سری ته دننه نه ایستو نو د سری ښځو به ځان لپ باندې پیریان راوست. ډولکی کې به چې اما شار شروع کو نه ښځې به په ځان په نو نورو ښځې به راونیوه چې خورې نن پې ډېر تیز پیریان. اوس هم دا ښځې پیریان پیریان کوي، ښا پیریان کوي. وزت وای نو ټول پاکستان نه دی ناست چې زه ورته ووایم که نه تاسو خو به ښځې پیدا دي وایي په دې ښځې خاپیري دي خاپیري. نو زرګونه ښځې وله راځي چې په دې خاپیري ناست. نو ښځه د جمعې په ورځ اتر متر په ځان ومږي او پاکې جامې او ها 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 او داسې وششنېږي او ښځو ته وایي چې ښه خورې وایه. نو یو ورته وایي ما نه مېړه لږ دغه دی، څوک وایي چې مېړه مې بوډا دی چې لږ ځوان مېړه را په دغه ما خو چې څه د ښځو که نه زمونږ د ملک دستور دی. ښځه ورته ششنېږي خاپیریان پرې راغلي دا کوي. ورشه په دې ښار کې په دې آسیا مالت کې وګوره سیدان دي ښځې پالونو له ورځي پال ګوري پال نازل راووتو ټکې که ښځه وایي خدایه څه راووته خورې راووتو دې لرې چې تعویز او ساختونه نه کړي کور دې ورانېږي. هغې کوروانې چې څه ځان سره وړي هغه جیله ورکړي خو چاله اوس تعویز او ساختونه راته دا پخوا یو نغری دلته مشهور و په دې پېښور کې شیخ جان نغری بیا ورته دی اورېدلي هغې نه به څوک تللی نغری یو ویر نه دی د دې ټول لوبې لباب څه دی چې هغه کتاب نه دا قوم نا خبره دی چې د کم کتاب آغاز په غار حرا کې په جناب محمد رسول الله شه. اوس به اورئ رو رو چې دا کتاب به پیغمبر بیا راسخ کولو په دې صحابهو کې څنګه دا بیانونه به رستو راځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.